حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د حضرت علی المرتضی سره اختلاف په سو وجه باندې اگر چې امت مسلمه ته د الله پیغمبر دا فرمایلی دي چې الله الله فی اصحابي خدا زه د چا جواب کوم چې زما د صحابه مبارک تاسو بحث مکوئ زه دا نشم ویلی چې حضرت امیر معاویه په ټیک لاره وکړه حضرت علی زه دواړه ټیکو اوس به ته مانه تپوس کوې چې دواړه ټیکو نو چې د دواړو فوجونه وجنګېدل نو 1 لاک کسان پکې څنګه شهیدان شو 1 لاک مسلمانان پکې ولې شهیدان شوي دي چې ته دا تپوس وکړې نو ما ته به اجازت میلاو شي زه په دې کې خبره وکړم خبره دا وه چې عبدالله بن سبا هغه کوم د مصر نه او د شام نه کوم بلوایان راوچت کړل او هغه مدینه منورې ته راوستل او د حضرت عثمان د کور نه ټول 1000 کسان او حضرت عثمان په 45,44,000 مربع میل باندې حکومت کوي نو دا څومره حکومت نن د روس رقبه هغې ته نه رسي د چین رقبه هغې ته نه رسي سویت یونین رقبه هغې ته نه رسي کینیډا رقبه هغې ته نه رسي په دې ټولو مسلمانانو باندې حکومت د حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه او چې هلته راغلل حضرت عثمان خواته حضرت عثمان پسې راغلل د هغه د کور نه ګیراو کړی دی حضرت عثمان شهید کړی شو تفصیلی خبره شوې ده چې حضرت عثمان شهید شو نو دا بلوایان خو موجودو کنه چې چا وجلو کم 1000 کسان چې دا د کور محاصره کړي ولا کدي ځکه کسان راغلل او د دې ځای محاصره وکړه نو چې دی ما وجني تا وجني نو دغه ودی ځای موجودي نو ځکه به موږ وجني وکړه نو حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ته درخواست راولېږل ورته وی دا کسان چې کوم حضرت عثمان امیر المؤمنین وجلل دا کسان گرفتار کړي چې قصاص ته واخلي حضرت علی رضی الله عنه اوس حضرت معاویه دا کار غلط کړی دی کټی کې کړی تاسو وایي حضرت معاویه وایي چې د عثمان قاتلان رانیسو حضرت علی رضی الله عنه ته وایي چې امیر المؤمنین نو مسلمانانو خلیفہ دا کسان رانیسو ته دا کسان گرفتار کا چې دینه مون قصاص والو دا مشوره غلطه ورکړی دا ټول وایي صحیح و اوس بل خبره حضرت علی سوي حضرت علی رضی الله عنه ورتوي چې اوس دا کسان گرفتاروم حضرت عثمان دینه وجل د فتنې نظام بچکولو نو چې حضرت عثمان نو وجل نو زه دی وخت نه چې حالات سازگار شي به دوشي هغه نه بعد په پرورو د دې محاصره کو مودا کسان په ګیروم هغه غلطه خبره کړې و هم صحیح و نو ما خبره کوم خیال حضرت معاویه په خپل ځای باندې خبره صحیح کړي اجتهادي خبره ده حضرت علی رضی الله عنه په خپل ځای خبره صحیح کړي خبره دواړو ټیک ده لیکن راتلونکو مورخینو د پاره او زما استاد لپاره په بحث چالو شو لیکن الحمدلله موږ په بحث نه کړي موږ دا ویل دي چې دم د پیغمبر صحابي دي دم د پیغمبر صحابي دي د کاتب وحید د مدینه العلم دي دا علی بابها دي دا د علم دروازه ده دا د پیغمبر نږدې دي دم د پیغمبر نږدې دي پیغمبر ویل دي چې الله الله فی اصحابي دوړو ته صحابه ویل دي پیغمبر ویل دي الله نو یریږي الله نو یریږي زما د صحابه مبارک الله الله فی اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم امام الانبیاء محمد رسول الله وی زمانہ بعد دی کی غرض مساته ټولو ته ټیک وای تاسو دی باره کې فیصله تاسو د فیصله قابل نه چې دی په میانس کې تاسو فیصله وکي بس تاسو دی پسې روان یې دی په ټیک باندې روان دي د ټولو یو شان لحاظ وساتي خبره ختم کړه زما پیغمبر مونږ باندې خبر روان دي